الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو مای یوټیوب چینل د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت سوم د تھرڈ کلاس اسٹوډنټانو السلام علیکم ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د دریم کلاس اسٹوډنټانو مونږه بدی اردو بک کې چې کوم لیسن 12 وو هغه فینیش کړو. راځي چې نن سبق نمبر 13 چې کوم 14 سبق ته هغه تاسو ته وړاندې کو. را بشي پیج نمبر 86 طرف ته براشي او بدی باندې موږ سره سبق نمبر 13 موجود دی. دا غي نوم دی پاک وطن ہے پاکستان. د دې مطلب شو وي پاک وطن دی زمون پاکستان. د خپل کنټری باره کې لګیا دی. اصل کې دا موږ سره د خپل وطن باره کې سبق دی چې موږ سره د خپل وطن دا یو پاک کنټری دا صحیح ده او دې سره زمون محبت دی او موږ له پکار دي چې دې سره خپل تعلق صحیح وساتو، دې له نقصان ورونه رسو. ٹھیک ده، دا ټول خبرې بدی کې شامل دي. راځو ګره سبق ته سوي سوچے اور بتائے. سوچ کوي مونږ ته وایي سوي فرست ملی نغمه کیسے کہتے ہیں. وای ملی نغمه څه ته وایي؟ نو یاد ساتئ ملی نغمه هغه ته وایي چې په هغې کې مونږ سره د وطن په محبت کې چې څوک مطلب کم سانګ وایي صحیح ده کنه، کم نظم خلک وایي لکه تاسو ګورئ کنه 14 اگست راشي کنه نو سلیبریشن کوي نو بیا هغوی مختلف ملي نغمې وایي. نو دغه ملي نغمه دا د وطن د محبت په جذبه کې د وطن سره محبت ساتي. د هغې په جذبه کې دوی هغه سانګ وایي، مطلب هغه کم نظم غوندې دی هغې ته ملي نغمه وایي. صحیح ده، دا ورته تاسو ویلی شي. بل وی ګوره ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر کیوں ہے. مونږه مطلب پاکستانی دی باندې مونږ فخر ولې کوو؟ مونږ ځکه په دې باندې فخر کوو چې پاکستانی قوم دا ما سره سره دا ډېر عزتدار دی، صحیح ده، محنتي دی او ډیر غیرت والا او همت والا قوم دی. ځکه صحیح ده او دې د وجې مونږه په خپل پاکستانی باندې په خپل قوم باندې فخر کوو چې زه پاکستانی یم. ٹھیک شو، دا سی جواب ورکولے شی. بیا نیکسٹ ہے کہ آپ جانتے ہیں آیت تاسو ته پته شته پاکستان کے پرچم پر بنا ہوا باریک چاند جیسے ہلال کہتے ہیں. و پاکستان فلیگ باندې تاسو دا وګورئ د شاته بیک گراوند کې دا وګورئ سټوډنټس ناست دوی سره دا فلیګونه دي، جنډې دي. دا وګورئ دا باریک سا چې کوم مطلب باریک سا چاند دی، ګوره ورته دا چاند دی، دیتا سوئی دیتا ہلال وئی ترقی کی اور 5 کونوں والا ستارہ روشنی کی علامت ہے. ہلال دیتا ہلال وئی د دې څه مطلب دی؟ مطلب دا رسال علامت دی، دا ترقی علامت دی. او 5 کونوں والا چې کوم سٹار دی صحیح دا 5 پوائنٹ سٹار دا د علامت دی، دا د روشنی علامت دی. نو د دې سٹار او د دې چاند د یو خپل مقصد دی. ٹھیک ده، دغه پکچر کې فلیک درکړی دی، تاسو کتلی شئ. ګوره تاسو یاد ساتئ چې کله هم مونږ دا سبق هر یو سبق چې مونږ سٹارټ کوو کنه د هغې فرسٹ پیج باندې ګوره سوچ اور بتای دا خبره کوي مونږ سره او بیا وایي که آپ جانتے ہیں. اصل کې دا د سټوډنټ دپاره وي، دا دې دپاره مونږ سره ورکړي دي چې د دې سبق سٹارټ کېدو نه مخکې تاسو سټوډنټس ته دا ډسکس کوي. لکه سټوډنټ تاسو سره خپل رای شیر کړي چې آیا هغوی دې باره کې څه وایي. ځکه تاسو نه دلته کوېسچن یې کوي چې ملي نغمه کیسے کہتے ہیں. ګوره د تاسو نه تپوس کړی نو هر یو سټوډنټ به جدا جدا جواب ورکوي. دغه شان وایي همیں پاکستانی ہونے پر فخر کیوں ہے، دلته هم کوېسچن کړی دی. نو دا د دې دپاره وي چې د سټوډنټس منټلی د لیسن ته د سبق ته ریډي شي، ځکه تا ته موږ نه دلته تپوس کوي. ٹھیک ده، راځو پیج بواړو نیکسٹ پیج ته. پیج نمبر 87 طرف ته راشئ. بدی باندې هغه نظم موجود دی پاک وطن ہے پاکستان. وی پاک وطن دی زمونږ وطن پاکستان. ٹھیک ده، دا ته زه په خوږ انداز سره ویم، بیا درته ترجمه هم کومه. فرسٹ راځو ګوره تلفظ سیکې تلفظ زده کوئ. سوی فضائے، گلشن، امن، ہمت، پربت، نرالا. د دې ټکو تلفظ زده کول دي. اوس ورته غوږ شئ. ګوره سوی پاک وطن ہے پاکستان پھولوں اور کلیوں کا جہان. پاک وطن ہے پاکستان پھولوں اور کلیوں کا جہان. پاک ہے اس گلشن کی فضائے، پاک ہے مٹی پاک ہوائے، پاک ہے پانی پاک گٹائے، پاک ہے پربت اور میدان. پاک وطن ہے پاکستان، پاک ہے پربت اور میدان، پاک وطن ہے پاکستان. پاک ہے یہ ہریالا جھنڈا، چاند ستارے والا جھنڈا، اونچا اور نرالا جھنڈا، امن اور آزادی کا نشان. پاک وطن ہے پاکستان، امن اور آزادی کا نشان.
پاک وطن ہے پاکستان، ہم سب ہے اس کے رکھوالے، غیرت والے ہمت والے، سب آزادی کے مت والے، آزادی ہے ہماری جان، پاک وطن ہے پاکستان، پاک وطن ہے پاکستان۔ سید نظر زیدی دا وی لیکل مصنف نوم دے، ٹھیک شو نو دا اغا نظم دے، ٹھیک دا نو راجو گورا پاک وطن ہے پاکستان، پھولو اور کلیوں کا جہان، وی پاک وطن دے زمون پاکستان، زمون کنٹری، زمون دغا وطن، زمون دغا ملک، پھولو اور کلیوں کا جہان، د گلونو او د کلیو مطلب گلونه وی او گلونو چې کوم غوټی وی کلی وی کنه، کلیو هغه غوټی روزی نو دا داغي یو جهان دی، یو دنیا دا، صحیح ده کنه، دلته هغه ته مراد دی۔ بیا وی ګوره پاک ہے اس گلشن کی فضائے، گلشن ستوي باغ دا، وی پاک ہے دغه گلشن دغه باغ، د ماحول د صفا دی لکه باغ پشان، گلشن پشان، ٹھیک دا۔ پاک ہے مٹی، پاک ہوا، پاک ہے مٹی، د مٹی د خاورا پاک دا، او د هواګانی پاکی دی، خسته خسته هواګانی پکې لګي۔ پاک ہے پانی، پاک گٹائے، او پاک ہے پانی د دوبو پاکی دی، ٹھیک دا۔ او پاک گٹائے، گٹائے مین گہرے بادل، چې کوم د بادل دی، کلاؤڈز دی، وریزی دی، هغه ما سره پاکی دی، ځکه چې د سبق نوم دی پاک وطن ہے پاکستان، مطلب دی کی ټول د وطن خبره ده، او پاک پاک په ټولو کې برازي، مطلب ټول هر څه بدی کی صفا دی، د خپل وطن صفات کوي، د خپل وطن صفت بیانې بده نظم کی۔ بیا وی ګوره پاک ہے پربت اور میدان، پاک وطن ہے پاکستان، ګوره بل بند کې سوی دا مختلف بندونه دي، صحیح ده کنه، وی پاک ہے پربت اور میدان، پربت مین پہاڑ د غرونه پہاڑ هغه ما سره پاک دي، او میدانونه هغه پاک دي، پاک وطن ہے پاکستان چې زمونږ دا خوږ دا خسته وطن دی، زمونږ خسته وطن کنټری د پاکستان۔ بل سوی ګوره پاک ہے یہ ہریالا جھنڈا، ہریالا مین سرسبز یا شاداب، د چې کوم جھنڈا دا ہریالا دا، شاداب دا، د فلیگ هغه خسته دا، شاداب دا، سرسبز دا، چاند ستاره والا جھنڈا چې دوی کې چاند هم شته او ستاره ستوري هم پکې شته، صحیح ده کنه، مطلب بدی کې دغه فلیگ کې چاند هم موجود دی، صحیح ده، تاسو ته وګورئ، او سٹار هم موجود دی، ٹھیک ده، په دغه جھنڈا کې اونچا اور نرالا جھنڈا، اونچا مین اوچت بلند ورته لیکلی شي، صحیح ده، بلند اور نرالا، نرالا مین انوکا یا منفرد جھنڈا دا، یو اونچا یو بلندا او یو انوکا منفرد جھنڈا دا۔ بیا وی ګوره امن اور آزادی کا نشان، او د دې مطلب د امن او ازادۍ نشان، ٹھیک ده، دا د څه مطلب دی، د دې مطلب د امن اور آزادی کا نشان، دا داغي یو سمبل دی، یو نشان دی، پاک وطن ہے پاکستان، چې پاک وطن دی زمون وطن، زمون کنټری، زمون پاکستان، ٹھیک ده۔ نیکسٹ بند کې سوی ګوره هم سب ہے اس کے رکھوالے، و مونږ ټول د دې وطن د دې کنټری رکھواله، او رکھواله مین محافظ، او څوک چې د سشي د اقبال کوي، خیال ساتي، نو مونږ له پکار دی چې د خپل کنټری هم مونږ خپل خیال وساتو، داغه رکواله جوړ شو، غیرت والے، همت والے، غیرت مین شرم مطلب د کی غیرت وی، او همت والے لکه د قوم، د دې وطن، د دې قوم خلق، د دې کنټری خلق د غیرتمندی همت والا دی، صحیح ده، او سب آزادی کے مت والے، ټول د ازادۍ مت والے، مت والے مین آزادی کے جذبے سے سرشار، صحیح ده، مطلب ټول د ازادۍ د جذبې سره سرشار دي، کو دوی مطلب خپل کنټری باره کې خپل جان ته هم تیار دي چې خپل ځان ورکی، صحیح ده کنه، نو دوی لکه ټول آزاد قوم دی، ټیک شو، آزادی ہے ہماری جان، او آزادی چې دا زمونږ جان دی، چې مونږ به آزاد لایف تیرو، زمونږ وطن دی کې آزاد وخت تیریږي، ټیک ده کنه، لکه د چا غلامی نه منو، ټیک ده۔ پاک وطن ہے پاکستان، او پاک وطن دی پاکستان، سید نظر زیدی دا وی لیکلی دی۔ نو دې کې چې کوم مشکل الفاظو ترجمه وا هغه مم تاسو ته وړاندې کړه، ایزی دی، دومره ګران نه دی، ٹھیک شو۔ ٹھہرے اور بتائے ګوره اس نظم میں کون سا مصرع بار بار آیا ہے، بدی نظم کې کومه مصرع بار بار راغلی ده، نو مصرع دا یو چې تاسو تخکاری دي ته مصرع وي، دا شان بیا شعر شي، او دی وخت دا بند دی، صحیح ده، نو دا یو بندونو شکل کې موږ راکړی دا نظم، لکه بدی کې کوم مصرع بار بار راغلی دا پاک وطن ہے پاکستان، ګوره پاک وطن ہے پاکستان، پاک وطن ہے پاکستان، پاک وطن ہے پاکستان، پاک وطن ہے پاکستان، دا مصرع بار بار راغلی دا ورته لیکلی شي۔ امن اور آزادی کا نشان کیسے کہا گیا ہے، امن او د ازادۍ نشان څه ته ویلی شوی دی، نو امن او د ازادۍ نشان، صحیح ده، دغه چاند او چې کوم ستوری دی هغې ته ویلی شوی دی چې د دې مطلب د امن او ازادي، دغه پاک وطن ہے پاکستان، دغه جنډې دغه پاکستان فلیګ ته ویلی شوی دی، ټیک ده، دا جواب لیکلی شي۔ امید لرم تاسو به دې پوه شوي وئ، راځو به نیکسٹ پیج ته، پیج نمبر 88 طرف ته،
بدی باندې لاست موجود دی همنسی کا. ہمارے وطن کے مناظر بہت خوبصورت ہے. زمون د وطن مناظر نظارے ډېر خسته دي، خسته خسته زینه پکې دي، خسته خسته منظر دي پکې. ہمارے وطن کا جھنڈا امن اور آزادی کی علامت ہے. زمون د وطن جھنڈا امن اور آزادی علامت ہے. صحیح ده کنه؟ پاکستان فلیگ یاد ہے. ہم وطن کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. مونږ د وطن خاطر ہر قسم قربانی ورکولو ته تیار یو. دا سودا ټکی دا خبرې مونږ به دې لیسن کې زده کړې. ټیک ده؟ نو مونږ له هم پکار دی د خپل وطن قدر وکړو، د هغه چې کوم څیزونه دي د هغې باندې خیال وساتو. صحیح ده؟ ناشکري ونه کړو او د دې ټولو څیزونو خیال وساتو. خپله کنټري وګڼو. صحیح ده؟ دې سره مینه محبت وساتو او چې کوم مطلب سیزونه دي ټیک ده د پاکستان فلیگ هغه وپېژنو، هغه دغه شان چې صحیح طریقې سره موږ ډرا کولی شو چې د چانس څه مطلب دی، د سټار څه مطلب دی، دا ټولې خبرې به دې کې شامل دي. ټیک شو؟ امید لرم تاسو به دې پوه شوي. دا زموږ لیسن 13 نظم پاک وطن ہے پاکستان کمپلیټ شو. بله ویډیو کې به انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته موږ مشق ایکسرسایز تاسو له د دې درکو د دې نظم. زموږ ویډیو کمپلیټ شو. که چېرې ویډیو خوښ شوي در سره لایک کوئ، سبسکرایب کوئ او شیر کوئ. تھینکس فار واچنګ. موږ له راکړئ اجازت. الله حافظ.